बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सब्बा अलियन फ़क़द सब्बनी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आगा शायर हुए चे सहने हरम में विर्द व वज़ाइफ के साथ साथ, सहने हरम में विर्द व वज़ाइफ के साथ साथ जाहिद भी चल रहे थे तवाइफ के साथ साथ। रब ने कहा कि हश्र में लेकर अली का नाम शक्लें भी देखी जाए कवाइफ के साथ साथ। नाजरीन, हजरत अली चिकम जमंग दा अहले सुन्नत व बनिस्बानी सलूरम खलीफा दे 90 काला अली ता प मिंबर बांधे गंजल शेदी नो हैरानतिया खो बदे बांधे व च तरवसा पोरी चा आवाज नशो चतोले च कंजल चा कूलू वली कीदू जमंग दा के बेके यो मशहूर व मारूफ मुफ्ती गौहर अली खान से चिनन द पखपल जब बांधे दी खबर इकरारों को ची बनु मैया अली ता 90 काला पे मिंबरों बांधे कंजल कड़ी दी नो अवल हो दा क्लिप वारू और ब्या बददना यवसू सवालू न को और मुंग बदोम सदा से निशानात खो ची आओ हकीकत दा दे ची अली दा कंजल शरी तासुलक दा वावरे कल ची बनु उमियों खिलाफतों नो प मनाबिर बांधे हुक्म दा शो ची तासो प मिंबर द जुबे के हजरत अली से ता बदवा यो कंजल बकवे नमा प खबर पे प मनाबिर बांधे दा हुक्म शो द खुलफा दा तरफना ची तासो ब अहले बैत ता और हजरत अली से ता प मनाबिर के बदवाए और कंजल बकवे दो ताइफीरा लगी दिली शगीब हजरत अली से मुतालिक भी सव्वद अल्लाहु वजहहु यो खवारिज और यो बनु उमय्या नमुंगा खो चूंकि अहल सुन्नत मुंगा दा अल्फाज दगी मुतालिक नशो बर्दाश्त कवली नजमुंगा काबिरीन रो लगे दिल द बनु उमय्या पर मुखालफत की और द खवारिज पर मुखालफत की बे द हजरत अली से दफार इस्तेमाल करो करम अल्लाहु वजहहु व बय्यस अल्लाहु वजहहु पर खबर हमारे पेश पे उस तिरुन सबा दाम नवी लिखी गया ज़िक्र द कम इल्लत तवज्जुह नशिदा वे लिखी दिल का इल्लत खत्म शवी لما بخبروا خالد تاسو مخه پکېږي ما تاسو ته زه محب اهل بیت او شری مسلې بل ته بیان نن سبا د دام نه ویل کېږي بخاری ټول ډکه علیه السلام نه داري کتابونه دا مې بل زمري استلې فنن سبا تاسو علي ناظرین تاسو کلیپ واوریدو زه تاسو ته د ام سلمہ یو روایت کوم چې آل معجم الکبیر لیکل دی فرمایي چې حضرت عبد الله الجدلی یو صحابي دی هغه یو ورځ ماته ام سلمہ وایي چې بس تاسو په منبر باندې علي ته کنسل کیږي نو زه حیران شوم پریشان شوم چې ماوي موته وي قلت وان ذلك دا څنګه کېدای شي چې موږ د پیغمبر پاک ته په منبر باندې کنسل وکړو موږ رسول الله ته کنسل وکړو نو ام سلمہ فرمایي قالت الیس يسب عليا آیا تاسو په منبر باندې علي ته کنسل نه کیږي نو بیا ته ماوي چې او بیا دا راتم وی چې ومن احبه واشهد ان رسول الله كان يحبه وی آیا تاسو په منبر باندې علي ته او کم سړی چې کم دی د علي سره مینه کوي هغه ته کنځل نه کیږي او بیا وی چې خبردار چې کم سړی د علي سره مینه کوي او کم سړی او حضور علیه الصلاۃ والسلام په خپل د علي سره مینه کوي وی زه د دې خبره گوایم چې واشهد ان رسول الله كان يحبه چې زمزو د الله تعالی سره په دې خبره گواہی ورکوم چې پیغمبر اسلام د علي سره مینه کوله تاسو د کوم سره چې د علي سره مینه کوي یا علي سره تاسو هغه ته په منبر باندې کنځل کوي ناظرین بل د دې مفتی گوهر علي خان صاحب نه بلوم دا ته پوښتنه چې تا دا خبرو کو چې په منبر باندې علي ته کنځل شي دا بچا کو د امت ته خودل پکار دی وسنه ځوان ستانه د دې خبره ته پوښتنه کوي چې دومره خبره تا یو غټ جرأت وکړو چې تا په منبر باندې په ویډیو کې په کولا او الفاظو باندې دا وی چې بنو امیہ علي ته 90 کاله کنسل کړی دي زه د دا هم خیمه چې به د 100 منبرونو به علي ته کنسل کیدو او چا به کول څنګه به کول دا به راته تخی خو زه به د یو سړی نوم واخلم او سره د حواله امام ابن عساکر نقل کړی دی چې مروان یو ورځ امام زین العابدین علیه السلام ته وی علي بن حسین امام ذو العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ته وی چې ما کان فی القوم احد ادفع عن صاحبنا من صاحبکم وی چې کله حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په حصار کې په ګیره کې ګیرو داغه د شهادت وختو
نو وی ستاسو د صاحب نه زیات داغه په دفاع کې په دې دنیا کې څوک نه د عثمان تخپل صاحب وی او علی تستاسو صاحب وی. علی خودوی مروان خدا سوچم نو جالم د پیغمبر پاک رور دی او دغه سلورم خلیفہ دی یا صحابي دی. د دې په کوم الفاظو کې وی ما کان فی القوم احد ادفع عن صاحبنا من صاحبکم چې تاسو صاحب څومره دفاع کړي د حضرت عثمان داسې چانه دا کړي نو بیا دغه تاسو کوي وی قال حضرت امام العابدین ته وی چې فما لكم تسبونه على المنبر نو بداغینا باوجود تاسو بیا دې کنزل کول چې هغه کم چې د حضرت عثمان دفاع کولا او دغه سره ولاړو نو دې سوی قال لا يستقيم الامر الا بذلك بخپنه شي کنزل به مونږ زکه کول چې د دوی نه بغیر حکومت زموږ چلیدل د علی پسې د کنزلو نه او پلانت باندې د دینه بغیر زموږ حکومت نه چلیدل سوچ خبره ده. او بیا ز تاسو د یو بل خیمه چې علامه زمخشری او جلال الدین سیوطی د دوړ لیکلي دي چې د بنو امیہ په دور کې د زرو منبرونه 1000 منابر سے زیادہ علی کو گالی دی جاتی تھی اور ان کا جمعے کا خطبہ تب تک مکمل نہیں ہوتا تھا جب تک علی کو گالی نہ دی جائے. نن مفتی صاحب ځوانانستانه د دې خبرې تپوس کوي چې آیا علی د حضور علیه الصلاۃ والسلام رور نو؟ آیا علی صحابی رسول نو؟ آیا علی خلیفہ چهارم خو معنی تاسو خلیفہ چهارم نو؟ بیا هم دته علی ته کنزل ولین کېدو او بیا په بخاری کې حدیث ته چې سباب المؤمن فسق کم سړی چې مؤمن مسلمان ته کنزل کوي هغه فاسق ته نو آیا د علی غوندې مؤمن ته چې کنزل کول هغه منافق نه؟ نن په دې دور کې کچا صرف دومره आवाज چوت کړی دی چې د علی ګستاخیانې به کېدي د مخالفت نه د مقابلې نه ډېر شی پاکیانې پیش کېږي. نن الحمدلله تا یو جرأت وکړو جرأت دې دا دی چې په کولاو الفاظو دی وی چې بنو امیہ او بنو عباس دوی به علی ته کنزل کول علی ته به کنزل ولی کول. دام دې امت ته د ځوانانو ته وای او دام هتم وای چې به دا کار د کوم وخت نه شروع شي او چا بکول. الله رب العزت موږ تاسو له بدی خبرو د عمل کولو توفیق راکړي او بیا خصوصا نن چې زه په دې دور کې د علی نو مخلمه نو چې 90 کال علی د منبر کنزل شدي په ما به هم فتوی لګي 90 کال چې علی ته په منبر باندې کنزل شدي باغ باندې لعنتونه شدي چې نن سوال له 100 کال بعد زه د علی نو مخلم ما باندې بدشیت فتوی لګي او بیا به ما د کنزل کیږي. دا خو عامه خبره ده چې علی غوندي هسته د کنزل کیږي زه سوګم دغه وجه دا ده چې علی کوم مقام ده هغه ته په دې وخت کې نشه ښکارا کوله بیا سو چې تا زیاتی وکوا د علی شان دی بڑاو کو. هغه شاعر وای हमको हैदर की फजाइल की कोई हद न मिली उनको शिकवा है कि हम हद से बढ़ा जाते हैं. वस्सलाम व रहमतुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह खैर.